دې آیاتونو مبارکو کې الله تعالی یو خپل خاص حکم چې کوم دی هغه ذکر کوي او د حکم د لعان ویل شي. حکم د لعان خپل معنی ده په یو بل باندې لعنت او غضب غوښتل د الله تعالی، او د شریعت په اصطلاح کې لعان ویل شي د ښځې او د خاون یو خاص قسمه قسمونو ته، چې ښځه او خاون دا یو خاص قسمه قسمونه اخري دې ته چې کوم دی لعان ویل شي. لعان د دې نه مخکې چې کوم دی احکامات ذکر شو چې څوک په چا باندې د زنا تهمت ولګي نو دې به 4 ګواهان دا د قاضي او د جج په عدالت کې حاضري او هغه 4 واړه ګواهان دی به ګواهي ورګي چې ما دی په خپل سترګو باندې لیدلي دي په ګناه کولو باندې. کو چېرې دې سړي 4 ګواهان حاضر نه کړو، صرف تهمت په ښځه باندې ولګو، الزام ولګو چې دې بدکاري کړې ده، او 4 ګواهانو کې یو ګواه کمو یا 2 کمو نو بیا به د حد قذف چې کوم دی لګولی شي. نو شریعت دلته کې د لعان حکم چې را لېږلی دی که نه، نو دې کې د انسان خصوصا د خاون د هغه د جذباتو او د نفسیاتو لحاظ کړی دی. ځکه چې کو سړی یو سړی پردی سړی دی او پردی ښځه په بدکارۍ باندې وویني نو ځان دی غلی کړي، نو څه خبره نشته، 4 ګواهان ورسره نشته دی. نو که 4 ګواهان ورسره نشته دی او دی دلته کې چې کوم دی قاضي عدالت کې چې کوم دی رپورټ کې هلته کیس داخلي یا ګواهي کې نو 4 ګواهان ورسره شته دی نه، نو د باندې بیا حد قذف راځي. نو چې حد قذف پې راځي دی به کوړي خوري اتیا، نو د کوړو نه د بچ کولو دپاره بس ځان دی غلي کړي، بس خبره ختمه شوه. خو د خاوند دپاره دا خبره ډېره مشکله ده چې خاوند خپله ښځه وویني په بدکارۍ باندې دی بس هم خاموش پاتې کېږي. 4 ګواهان به دې دغلته کوم ځای کې ګوري. د هغې دپاره الله تعالی د لعان حکم را لېږلی. حکم داسې دی چې کله یو سړی خپله بیبي دا په بدکارۍ باندې وویني نو دې به ړومبې چې کوم دی 4 ګواهان، خو دغلته به 4 ګواهان کوم ځای کې 4 ګواهان خو نه وي، نو دې چې کله لړ شي او دې په عدالت کې د قاضي په عدالت کې دا بیان وکړي چې یاره زما ښځې بدکاري کړې ده، نو دته به قاضي وایي چې ستا ښځې بدکار سره ګواهان شته دي 4، نو دې ورته وایي چې شته دي. نو که 4 ګواهان یې پیش کړل نو ښځه بیا سنګساري کې ځکه شادي شده ده، او که 4 ګواهان یې پیش نه کړل نو دته به قاضي وایي ته بس 15 قسمه خوري. 4 قسمه په الله تعالی باندې داسې خوري چې زما د الله تعالی په ذات باندې قسم وي چې زه د رښتونی نه یم. 4 قسمه او 15مه پیره باندې ودی وي چې ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، نو لعنت دی وي په د باندې یعنې په دې سړي باندې کو چرې زه د دروغجنو نه، مطلب دا دی به داسې قسم خوري په ما باندې د الله تعالی لعنت وي کو چرې زه د دروغجنو نه. 15 قسمه پوره کړل، سړی د حد قذف د سزا نه بچ. ښځه به راوغواړي، ښځې ته به وایي دا سړی ستا دا خاوند په تا تهمت لګولی دی، آیا دا رښتیا دي؟ نو که ښځې اقرار وکړو نو ښځې ته بیا هم دغه ولګي، دا حد به جاري شي، سنګساره به کړي شي. خو ښځې انکار وکړو نو ښځې نه به هم 15 قسمه اخیستلی شي، قاضي به 15 قسمه د ښځې نه دي، او 4 پیرې به دا قسم خوري چې زما د الله تعالی په ذات باندې قسم وي چې زما دا خاوند د دروغجنو نه دی، دروغ وي په ما باندې. 4 په 15مه پیره باندې به دا وي چې ان غضب الله علیها، د الله تعالی غضب دی په دې ښځه باندې یعنې په ما باندې، ان کان من الصادقین، کو چې زما دا خاوند رښتونی. نو چې کله دا خبره وشوه 15 قسمه سړي هم وکړل، 15 قسمه ښځې هم وکړل، اوس به دا قاضي سړي ته ووایي ته دې ته طلاق ورکړه. نو که دې سړي ورته طلاق ورکړو نو بس ښځه په ده باندې همیشه دپاره طلاقه شوله، همیشه دپاره طلاق. دې ورسره بیا نکاح نشي کولی تر هغې پورې تر څو پورې چې ده خپله دعوه دروغ نه ثابت کړي، چې دی ووایي چې یاره جي ما خو دروغ ویل دي، نو په دې صورت کې به دته حد قذف ولګي او ښځې سره بیا نکاح کولی شي. خو چې دی په دې خپله خبره باندې کلک دی نو په دې صورت کې دا ښځه په ده باندې همیشه دپاره حرامه شوه. څنګه چې خور، ویرا، خورزه دا همیشه دپاره حرامي دي، دقه شان دا ښځه هم په ده باندې همیشه دپاره حرامه شوه. او د دې حمل نه د دې چې کوم ماشوم پیدا شو نو دغه ماشوم نسبت په پلار طرف ته نه کېږي، دې ته به د پلار د ماشوم ته بیا د پلار زوی نه وي بلکې د مور زوی به ورته وي.
خدا به ورته هم نه وایي چې دا ولد الزنا دی دا د زنا پیدا دی ځکه چې دې کې خو قاضي ته پته نه لګي چې کوم رښتونی دی کوم دروغجن دی او ظاهره خبره ده چې په دې کې به یو رښتونی یو به دروغجن خدا پته ورته نه لګي د دې وجې نه بچي ته به د زنا نسبت نه کېږي ولد الزنا خو د پلار دغه به هم نه کېږي یعنې د پلار طرف ته به نسبت هم نه کېږي او که چېرې دې کلک شو چې زه طلاق نه ورکوم نو قاضي به د دې په منځ کې فرقت واقع کړي دا ښځه او د خاوند به د یو بل نه جدا کړي او د قاضي دغه فرقت او دغه جدایي دا هم طلاق بین حسابېږي دا به طلاق واقع شي خو دې ورکوي جو ټیک ده خو طلاق یې ورنکړو بس چې قاضي جدایي راوسته نو په خپله باندې طلاق واقع شو دا ښځه په ده باندې همیشه دپاره طلاق شوه دا د لعان حکم دی او دا د انسان خصوصا د نارینه د خاوند داغه د احساساتو داغه د جذباتو خیال الله تعالی ساتلی د نبی علیه السلام په دور کې چې چا به تهمت ولګو څلور ګواهان به پیش کول خو څلور ګواهان به پیش نه کړل درې به سره د دې سړي یعنی یو به دی او درې ګواهان به ځان له نور پیدا کول نو هغې به چې کله ګواهي ورکړله نو حد به جاری شو ګواهي به ورنکړه نو دې ته به حد قذف ولګېد نو چې کله دا حکم نازل شو نو د انصارو مشر حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو ورته وی د الله پیغمبره دا حکم قرآن کې نازل شوی دی نو نبی علیه السلام ورته فرمایل آو نو انصارو ته مخ راواړو ستاسو دا مشر څه وی دا سعد بن عباده رضی الله عنه دی خو داسې یعنی خبره کوي چې لکه د یقین نی په دې قرآن باندې نو انصار ورته وی د الله پیغمبره زمونږ د دې مشر په دې خبر یقین دی چې دا د قرآن حکم دی او قرآن حق سچ دی خو د الله پیغمبر زمونږ د مشر ډېر غیرتي دی نو د غیرت د وجې دا خبره وکړه نو سعد بن عباده رضی الله عنه رامخکې شو ورته وی د الله تعالی پیغمبر زما مور او پلار دی په تاسو باندې قرباني دا حکم ما ته پته چې د قرآن نه دی او حق دی سچ دی خو زه په دې خبره باندې خفه یم کو بالفرض د چا په کور کې یا زما په کور کې زه راشم او سړی د خپلې بیبي سره یو پردی سړی وویني نو په دغه ټایم کې به زه ګواهانو پسې ګرځم زه ګواهان را پیدا کوم نو سړي خپل کارګړي تښتېدلي بل نو ګواهان به زه رقم ځان راولم نو دا عمل خو زموږ نه برداشت کېږي نو نبی علیه السلام خاموش شو او سروزې پس داسې وشوله چې د حضرت امیه رضی الله هلال بن امیه رضی الله عنه سره دا واقعه چې کوم دی را پیښه شوه د پټي نه راغی او چې څنګه کور ته ورداخل شو نو د خپلې بیبي سره پردی سړي ولیدو نو هلال بن امیه رضی الله عنه راغی سار او نبی علیه السلام د وی چې الله پیغمبره دغه شان واقعه د کمې واقعه نه چې زموږ مشر یریدو سعد بن عباده رضی الله عنه زموږ مشر د کمې خبرې نه یریدو نه خبر زموږ په کور کې را پیښه شوه هلال بن امیه رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وی چې دغه شان زه رالم ما د خپلې ښځې سره پردی سړي ولیدو نو نبی علیه السلام خاموش شو او سعد بن عباده دغه ته وی هلال بن امیه رضی الله عنه ته یو ورش څلور ګواهان راوله نو هلال بن امیه رضی الله عنه ته د الله پیغمبر څلور ګواهان خو نشته دي په هغه ټایم کې ما څلور ګواهان د کوم ځای نه پیدا کړل نو ورته بیا حد قذف ته ځان تیار کا او څلور ګواهان در سره نه وي نو بیا حد قذف ته ځان تیار کا ته به اتیا کوړې لګېږي هلال بن امیه رضی الله عنه فرمایل د الله تعالی پیغمبره زما په خپل الله تعالی باندې دا یقین دی چې الله به ما د دې مصیبت نه وباسي او الله تعالی به زما شا د کوړو نه بچ کړي ځکه چې هغه کې سوچ وکړو چې کوړې ولګولې شوې نو ټیک دغه درد خو برداشت کړي خدا سړی بیا همیشه لپاره مردود شهادت شو د شهادت گواهی بیا نه قبلي نو په خلکو کې رسوایي هم رالاله او کوړې هم سګلې نو هلال بن امیه رضی الله عنه زما په خپل رب یقین دی چې الله به زما دپاره سزا راوکاږي زما شا به الله تعالی چې کوم دی د کوړو نه بچ کړي نو بس دې کې چې کوم دی څه وخت پس حضرت انس رضی الله عنه وفرمایل چې حکم نازل شو او دا آیاتونه جبرئیل علیه السلام راوړل او نبی علیه السلام باندې جبرئیل علیه السلام دا آیاتونه تلاوت کړل نبی علیه السلام هلال بن امیه را وغوښتو بیبي ورسره را وغوښتله او ورته یې وی چې تا په دې باندې تهمت لګولې دی ګواهان د سره نشته دي ستا په باره کې الله تعالی چې کوم دی حکم راولېږو د لعان او ستا مسله الله تعالی اواره کړله اوس به د درې پیرې شهادت څلور پیرې شهادت کوي
او پنځمه پیره بیا جدا شهادت کوي. نو هلال بن امیہ رضی الله عنه د قشن شهادت کم چې د قران الفاظ دي د قشن قسمونه ته واغسل چې زما د الله قسم وي چې زه به د خپل خبره کې رښتونی يم. څلور پیر د دا قسم واغستو چې کله پنځمه پیره شوله نبی علیه السلام او تاکیدن فرمایل ورته هلال بن امیہ د الله نه ویریږه. د دنیا د عذاب د حد قذف د عذاب دا ډیر کم دی د الله تعالی د عذاب په مقابله کې چې آخرت کې درکړي. ته به دروغه قسم خوري نو الله تعالی بدل ال عذاب درکړي. نو هلال بن امیہ رضی الله عنه وته عرض وکړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه بخپل خبره کې رښتونی ما او زما بخپل رب باندې دا کلک یقین دی چې کوم رب په دنیا کې زما شاده کوړو نه بچ کړل زما په باره کې حکم راولې نو هغه رب باندې زما یقین دی چې مال آخرت کې هم عذاب نه راځي ځکه زه رښتونی یم. نو په څلورمه پیره باندې هلال بن امیہ رضی الله عنه دا قسم وکړ چې لعنت دی وي په هغه باندې نه په ما باندې ان کان من الکاذبین کو جرنه دروغجن. بیا خزه ورلره غوښتله خزه دی وی چې ته قسم وخوره. نو خزه څلور قسمونه د شان دي وخوړل چې زما دی په الله قسم وي چې زما د خوند دروغجن دي. څلور قسم یې وخوړل او چې پنځم قسم شو نبی علیه السلام دې تم تاکیدانو فرمایل چې ګوره ووره د دنیا د عذاب ډیر کم دی د خلکو مخکې د رسوي ډیره کمه ده د الله تعالی د عذاب په مقابله کې. دا ښځه خپل نیولې غونډه کې شوله سوچ کې پرېوتله لږ ساعت پسې وي زه خپل خاندان نشم شرمولی. د په پنځمه پیره باندې دا چې په ما باندې د غضب وي د الله تعالی چې زما چې ان کان من الصادقین کو چې زما د خاون کو زما د خاون رښتیا وي نو په ما د الله غضب وي. بیا نو دا قسم یې وخوړ. د نارینه په باره کې الله تعالی پنځمه پیره باندې وي چې دې به داسې قسم خوري چې په ما د الله تعالی لعنت وي او د ښځې په باره کې وي چې په ما د الله تعالی غضب وي. د دې کې اشاره دې خبرې ده چې دا ښځې د لعنت نه یریږي بس هر ټیم په خوله باندې لعنت او په پلانګي دي لعنت وي په ډینګي دي لعنت. نو دې د غضب د الله تعالی نه یریږي. نو د دې وجې نه د ښځې په باره کې وفرمیل چې دې به وي په ما د غضب وي د الله تعالی د الله د غضب نه یریږي. نو دا حکم د لعان په دې کې بیانېږي.